ډېرو درنو او قدرمنو حاضرینو، لکه څرنګه چې دا مقدسه غونډه د حضرت علامه رحمه الله د یاد را تازه کولو او همداشان د هغه د فرزند ارجمن لخت جگر حضرت مولانا محمد یوسف صاحب، حافظ محمد یوسف صاحب د پګړۍ تړلو په مناسبت را بلل شوې ده. موږ د حضرت علامه رحمه الله لنډ سوانح راټول کړي دي، چونکې د هغه مبارک کارنامې او د هغه فعالیتونه، علمي پرمختګونه هغه په قلم باندې لیکل کېدلی نشي. نو موږ یوازې د هغه د ژوند لنډ سوانح راټول کړي دي او اوس تاسو ته در اورو. له تاسو ټولو قدرمنو حاضرینو څخه هیله کوو چې دا سوانح په غور واورئ، تر څو د هغوی له فعالیتونو او د هغوی له علمي کارنامو څخه خبردار اوسئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موت العالم موت العالم. علم الهی صفت او علماء کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل وارثان بللی دي. له همدې ځایه د یو عالم وفات د امت لپاره ستر مصیبت بللی شوی دی. دلته که د دیني علم او علماء کرامو په ټولنیز او شرعي منزلت باندې کم کیږو، شاید اصلي مخرانه پاته شي. خو دومره ویلی شو چې د یو دیني مقتدا او علیم وفات په دنیایي ممکنو تحولاتو او حوادثو کې لکه څنګه چې عادي شمیرل کیږي، په حقیقت کې کوم عادي یا معمول رویداد نه دی. الله تعالی جل جلاله فرمایي: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: خرابها بموت فقهاء وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد أيضا: هو موت العلماء. دغراز نبي كريم صلى الله عليه وسلم فيوا متفق عليه حديث کی دینی علماء کرام و در رحلت فعلا داسی فرمائی: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. بلول آیات کریمه کې ثابت شوه چې د علماء کرامو او فقهاو وفات په حقیقت کې د ځمکې او نړۍ لپاره نقصان او نړېدل دي. دغه راز په نبوي حدیث کې هم د امت د علماو رحلت د عمومي ګمراهۍ او ضلالت مقدمه بلل شوې ده. د امت د علماء کرامو په رحلت چې وخت په وخت د امت لویانو کوم تاثرات څرګند کړي، له هغه څخه هم په څرګنده فهمولی شو چې د یوه دیني مقتدا وفات په حقیقت کې څومره ستر ویر دی چې زیاتره انسانان ترې ناخبره دي. حضرت امام حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي: د عالم وفات په اسلام کې د یو لوی شګاف یعنی چاود مثال لري چې تر څو ورځ او شپه راځي هیڅ شی به یې هم جبیره نه کړی شي. حضرت امام احمد بن حنبل رحمه الله بیا د علم د منزلت په اړه فرمایي: الناس احوج الى العلم منهم الى الطعام والشراب، لان الطعام والشراب يحتاج اليه في اليوم مرتين او ثلاثا، والعلم يحتاج اليه في كل وقت. خلق له ډوډۍ او څښاک څخه علم ته ډېر محتاج دي، ځکه ډوډۍ ته خو په ورځ کې 2 یا 3 ځله ضرورت احساسوي، خو علم ته د ژوند په هره شیبه کې محتاج دي. له لوړ وضاحت څخه څرګنده شوه چې د یو رښتیني دیني عالم او فقهي رهنما رحلت د ولس لپاره خورا دروند غم بلل کیږي. خو د تاسف وړ دا ده چې نن سبا د آخر زمان په فتنو کې راګیر مسلمانان د دا ډول درنو غمونو او ویرونو له درک او احساس څخه په بشپړ ډول عاجزه شوي دي، ځکه نن سبا د ډیرو عادي حوادثو او طبیعي پیښو په مناسبت د ماتم ورځې او د غم شریکۍ پیغامونه اعلانېږي. خو دا امر
خو د امت د روحاني او معنوي سرمایې علما کرامو په پرله پسې فنا کېدلو باندې په رسمي کچه څوک اوښکې نه تویوي او د دې حقیقي هستیو د فنا کېدلو ویل یوازې د هغوی د خصوصي عقیدتمندانو تر زړونو پورې منحصر پاتې کېږي. نن په همداسې یو ویرجن رویداد سره غږېږو او د یو داسې دیني عالم او فقهي رهنما د رحلت په اړه معلومات ورکوو چې په وفات سره یې ډېر د علم توږې زړونه نهیلې پاتې شول. د افغانستان او پاکستان په سطحه په علمي او دیني حلقو کې لویه تشه رامنځته کړه چې یوازې به د الله تعالی په ځانګړي فضل سره جبیره کېږي. وکې نن در سره د شهید شیخ الحدیث مولوي عبدالغني صاحب د ژوند کارنامو او شهادت په اړه د زړه خواله کوو. د شیخ صاحب لنډ ژوندلیک. شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالغني صاحب له اوس څخه تقریبا 1 کال وړاندې په 1940 میلادي کال کې د کندهار او چمن ترمنځ په سرحدي سیمه کې د یو سیمه ییز مخور ارواښاد میرعالم په کاله کې وزیږېد چې د پښتنو له اڅکزي قوم سره تړاو درلود. پلار یې له دیني علم او دیندارۍ سره له وخته تعلق درلود. له همدې امله خپل زوی دیني زده کړو ته وقف کړ. لومړنۍ زده کړې په سیمه کې له مشهورو علما کرامو مولوي محمد حنیفیه او مولوي محمد نور څخه ترلاسه کړې. د 15 کالو په عمر و چې د دیني زده کړو لپاره کندهار ته لاړ. هلته د کندهار په مشهورو علما کرامو باندې مروجه قانون ولوستل او ډېر وخت د کندهار د پیژندل شوي مدرس عالم مولوي محمد صدیق کندهاري په درسي حلقه کې پاتې شو. له کندهار څخه د علم په طلب پسې کوټې ته لاړ او هورې له مولانا عبدالعزیز صاحب څخه د هدایې شریفي او شرح العقاید په شمول یو شمېر ضروري کتابونه ولوستل. په کوټه کې له څه وخت تېرولو وروسته بیرته چمن ته راغی او د دې سیمې په مشهوره مدرسه جامعة المعارف کې زده کړو ته دوام ورکړ. په دې موده کې چې نوموړی 18 کلن و د الله تعالی په ځانګړي مرحمت سره د حرمین شریفین په زیارت او د حج په نعمت مشرف شو. نوموړی د حج په سفر کې تر 2 میاشتو پورې د حرمینو په ځمکه پاتې شو. دا چې نوموړی په ډېر کم عمر کې حج وکړ او هغه مهال د حج فرصت موندل خورا ستونزمنه وه. له همدې امله نوموړی په سیمه کې په حاجي صاحب مشهور شو. اوس هم د بلوچستان او کندهار په سیمه کې نوموړی ټول خلک په حاجي صاحب پیژني او همدا لقب یې د نامه یو نه بېلېدونکې برخه ده. د حج له سفر نه له راګرځېدلو وروسته د خپلو استادانو په مشوره د پاتې زده کړو د ترسره کولو لپاره د پاکستان مشهورې مدرسې دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک ته لاړ او هلته یې څو کاله پرله پسې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ تر څو په 1915 میلادي کال کې د همدې مدرسې له بنسټ ایښودونکي شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب څخه د حدیثو سند ترلاسه او د دیني علومو څخه د فراغت دستار په سر کړ. له فراغت وروسته خپلې سیمې ته راستون شو. لومړی یې د 4 کلونو لپاره د پیر علیزو په سیمه کې د امامت، خطابت او تدریس دنده ترسره کړه او وروسته یې د کوټې په مظهر العلوم مدرسه کې تدریس پیل کړ. په دې مدرسه کې له څه وخت تېرولو وروسته چمن ته ستون شو او خپل مسجد کې طالبانو ته سبقونه شروع کړل. د فنونو د کتابونو له یو څه وخت تدریس وروسته په 1904 میلادي کال کې دوره حدیث یعنی لویه دوره شروع کړه چې له کله وقفو سره روانه وه تر دې چې په 1909 میلادي کال کې په چمن کې په خپله لویه مدرسه جامعه اسلامیه کې د دوره حدیث تدریس پیل کړ چې د شهادت تر نیټې پورې بې له وقفې روانه وه او هر کال نږدې 1500 د دوره حدیث طالب العلمان ترې فارغېدل. د تدریس له سپېڅلې دندې سره سره شیخ صاحب نور هم په ډیرو دیني عام المنفعه مصروفیاتو بوخت و.
نوموړي په سیمه کې د وتلي دیني پوه او فقیه رول درلود چې د خلکو فکري پوښتنې او ستونزې یې ور حل کولې. دغه راز یې د سیمې په ټولو قومونو او ولسونو کې هم پراخ رسوخ او نفوذ درلود او له خپل همدې اغېز څخه په استفادې د خلکو خپلمنځي مشکلات او دعواوې ور حل کولې. په دې لړ کې نوموړي دوه ځله له خپلې سیمې څخه د پاکستان د علما کرامو د لوی تنظیم جمعیت علما اسلام په چوکاټ کې د پاکستان قومي اسمبلۍ ته هم وټاکل شو. نوموړي په خپله منطقه کې د یوه خیرخواه اغېزمن او ټولخوښي دیني عالم او ولسي رهنما په صفت ژوند کاوه تر څو په 2011 کال د 10 میاشتې په 24 نیټه د چهارشنبې په ورځ هغه مهال چې له خپل کور څخه د مدرسې په خوا د صحیح البخاري او ترمذي شریف د تدریس په نیت روان و د چمن ښارګوټي په کالج روډ یې موټر له ترافیکي پیښې سره مخامخ شو چې په ترڅ کې د نبوي احادیثو دا خدمتګار په داسې حال کې د شهادت په مقام فائز شو چې د نبوي احادیثو یاد کتابونه یې په غېږ کې نیولي وو. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. د شیخ صاحب د شهادت خبر په شیبه کې تر لرې لرې سیمو پورې ورسید چې د همدې ورځې په مازدیګر یې د جنازې لمونځ د مدرسې د خوا سره د مشر زوی حفیظ مولوي محمد یوسف په امامت ادا شو او نوموړي د خپلې مدرسې جامعه اسلامي په انګړ کې د دارالحدیث له څنګ سره خاورو ته وسپارل شو. انا لله و انا الیه راجعون. د شیخ صاحب سره نوموړی شیخ صاحب ممتاز او هر اړخیز دیني علمي شخصیت و چې شاید په اوس وخت کې کم مثالونه ولرو. د نوموړي په ټولو اوصافو کې ممتاز وصف چې هر چا لیدونکي ډېر ژر درک کولی شوای د نوموړي ژور او پوخ علمي استعداد و چې الله تعالی ورکړی و. د دیني علومو په مختلفو فنونو کې به که د هر فن د مسئلې په اړه ترې وپوښتل شول یا به یې بحث پیل کړ نو د مسئلې متعلق به یې په خورا دلچسپ سخت علمي حقایق را برسېره کول. نوموړي یوه ورځ وویل چې د مروجو علومو له بیا تدریس او مراجعې وروسته اوس راته په ډېرو مروجو کتابونو او مسائلو کې کومه ستونزه نه پیښیږي خو یوازې د فقه علم چې لا یتناهي جزئیات او باریکۍ لري نو ځکه په دې فن کې راته د علم دعوه سخته ښکاري. خو د نوموړي له همدې خبرې سره کله چې طالبانو ته د حنفي فقې معتبر کتاب الدر المختار تدریساوه نو په هره مسله کې فقهي معلومات او استعداد حیرانونکی و. د فقه په سخت علم کې د نوموړي د همدې پوهې له امله خو نوموړی د پاکستان په سطحه د مجلس الفقه مشر هم ټاکل شوی و. په ژور علمي استعداد سربیره د شیخ صاحب بله ځانګړنه د نوموړي ژور تدبر او عقلمندي وه. د شیخ صاحب طبیعت داسې جوړ و چې هیڅ خبره او مسله یې له ژور سوچ او تدبر پرته نه کوله. په دې برخه کې نوموړي دومره محتاط و چې حتی په عادي عامه مجالسو کې به هم د خبرو په مهال په ژور سوچ او فکر مشغول برېښده. د نوموړي خبرې کمې خو همیشه تللې صریحې او پرېکنده وي. د تدریس په مهال د اختلافي مسائلو په تحلیل او معرکة الآراء موضوعاتو کې د وروستۍ پرېکړې د اعلان په برخه کې شیخ صاحب له خورا ژور تدبر او درک څخه کار اخیست. همدا لامل و چې د شاګردۍ په ټوله موده کې داسې خبره یا مسله نه رایادېږي چې د افراط تفریط یا جذباتو څرک پکې ولګېږي. د شیخ صاحب یوه بله ځانګړنه له تدریس سره د نوموړي مینه وه. نوموړی د لویې دورې د تدریس په څو کلن بهیر کې یوازې د ګوتو په شمېر درسونه قضا کړي دي. شیخ صاحب د عمر په وروستیو کلونو کې د وینې د فشار او شوګر غوندې له سختو دایمي ناروغیو کړې ده چې په همیشني توګه له غوړو خوږو او مالګې څخه پرهیز و. خو له دې سره سره به کله نورې ناروغۍ هم ورته پیښې شوې. یوه ورځ چې د ژمي په موسم کې سخته تبه وه او د سینې له درد او ټوخي هم ځورېده.
په سخت حالت کې طالبانو ته د ترمذي شریف درس وایه، تر دې چې ډاکټر یې همدلته راوغوښت او د حدیثو په مسند یې معاینه کړ او دوا یې ورکړه. نوموړي له سپینږیرتوب سره سره دا تکلیف تحمل کاوه، خو د طالبانو سبق یې نه ور قضا کوه. دا چې نوموړی د علم په تدریس دومره زړه بایللی و، یوه ورځ یې شاګردانو ته د وعظ په مهال وویل چې طالبانو، ما د دنیا ډیرو هیوادونو ته سفرونه کړي دي، لندن او د غرب مختلف ښارونه مې لیدلي دي. د پاکستان په قومي اسمبلۍ کې د عضویت په مهال مې هم په ډیرو میلمستیاوو کې برخه اخیستې ده، مګر باور وکړئ چې هغه لذت او خوند چې زه یې دلته تاسو ته د تدریس په مهال احساسوم، تر اوسه مې د دنیا په بل هیڅ نعمت کې نه دی لیدلی. زه چې کله تاسو ته د حدیثو سبقونه وایم او له هغه وروسته چې کله د تدریس له مسند څخه کوزېږم، نو هغه کیف او سرور چې زه یې احساسوم هیڅ د تعبیر وړ نه دی. له همدې امله خو زه حتی یوه ورځ هم دا د حدیثو سبق نشم قضا کولی. شیخ صاحب مرحوم د الله تعالی وبخښي، نوموړی یو رښتینی او متبحر دیني عالم و چې د افغانستان او پاکستان د سرحدي سیمې د اولسونو او قومونو لپاره یې په بېتوپیره توګه د معنوي پلار حیثیت درلود. د نوموړي د کوچنیوالي او ځوانۍ څه عمر په کندهار او پاتې په چمن کې تیر شوی و. له همدې امله خو یې د ډیورنډ پولې په دواړو غاړو کې بېتوپیره محبوبیت او نفوذ درلود. د دې سیمې د خلکو ډیر مشکلات په شیخ صاحب حل کېدل. الله تعالی دې وکړي چې د شیخ صاحب زامنو حافظ محمد یوسف او مولوي محمد ایوب صاحب ته دا توفیق ورکړي چې د شیخ صاحب له وفات سره رامنځته شوې تشه ډکه کړي. وما ذلك على الله بعزیز. ډیرو درنو او قدرمنو حاضرینو، چونکې سوانح یوه اندازه اوږدو، مخکې مو وویل چې د دې علمي شخصیت کارنامې او فعالیتونه د لیکلو تر وس تېرې دي، نو دا لنډ سوانح مو د دوی په باره کې راټول کړي وو.